پی او مانسیرا دا وخت شفیع الله خان ګنداپور زموږ سره موجود دی. شفیع الله خان دا راته ووایي چې د روژې په میاشت کې د ډسټرک مانسیرا اوورال مجموعي صورتحال د امن او امان ټینګ ساتلو لپاره د څومره پولیسو ډیوټیانې لګېدلې دي او د دې سره سره چې د بازار صورتحال د ټریفیک کنټرول کېدو لپاره ټریفیک صورتحال نه مو هم خبر کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. باچا ډیره شکریا، ډیره مننه، عزتمند اوسئ. اهل اسلام ته ما طرف نه د ماه رمضان دا روانه میاشت مبارکه میاشت ټولو ته د خدای مبارک کی، ټولو ته د خدای د عبادتو توفیق ورکي. د موږ سره د مانسارې په حواله سره چې زه خبر درته کوم، مانسره غټه ضلع ده، آبادی په لحاظ باندې هم او د رقبې په لحاظ باندې هم او ټورست ډیسټینیشن هم دی، نو د اهمیت هم دی. موږ چې د سکیورټي په حواله سره د رمضان المبارک د سکیورټي په حواله سره خبره کوو، نو آلموست موږ ټول پولیس څومره دی، کانسټیبل نه واخلا ډي پی او پورې هغه ټول ډیپلایډ دي، عبادت هم شماري او خپل ډیوټي هم شماري. او چې د پراپر د سکیورټي پلان په حواله سره خبره وکم، نو چې څنګه تاسو کوېسچن وکړه 1500 پولیس اهلکاران چې کوم دي هغه موږ د ماه رمضان د سکیورټي د تراوو د عبادتو ځایونو باندې په جمعاتو باندې او بازارو سره رش کنټرول کولو باندې او نور داسې ځایونو باندې چې چرته انټورډ انسیډنټ خدای وکړي چې نو سي، نو هغه موږ ډیپلایډ کړی دي او سپروایزري افسران ایس پیز او ډي ایس پیز دي انډر مای ډایرکټ سپرویژن. بیا د ټریفیک په حواله سره چې خبره وکړو، نو موږ 350 اهلکاران ټریفیک ول چې کوم دي هغه ډیپلای کړی دي چې چرته هم افطاری په ټایم باندې او په روډو باندې چرته جیمینګ نشي او عوامو ته سہولت چې کوم دي هغه موږ ورته مهیا کو. نو ان شاء الله د مانسيري پولیس مورال هاي دی او وای چې کوم دي د ډیوټي سره سره خپل عبادت شماري په ماه رمضان سره او امن په حواله سره تاسو خبره وکړو. نو الحمدلله مانسيرا چې کومه د ډیره پور امن ضلع ده او اختر نه بعد تاسو ته نور ملګری ته هم دعوت دی چې راځي. تاسو سواتوم ډیره خپل ضلع ده او مانسيرا چې کومه ده هغه هم ډیره بیوټیفول ډیره خدای خلا ور کړی ده. نو ان شاء الله اختر نه پس په باقاعده به ټورست سیزن هم سٹارټ سي. نو د ژوند کومه نه تاسو ته ملګری ته دعوت دی د ماه رمضان عبادتونو د خدای د ټولو قبول منزور کی. باچا عزتمند اوسئ، ډیره شکریا. شفیع الله خان ډسټرک مانسیرا چې دی هغه د ټورستو لپاره هم چې دی یو منفرد ځای دی او تاسو چې کوم ځای کې د بحیثیت ډسټرک پولیس افسر کار کوئ، نو هلته کې د امن او امان ټینګ ساتلو سره سره چې دی تاسو د منشیاتو خاتمې لپاره هم یو لوی کردار دی. دا وخت د روژې د برکتونو میاشت ده، د مانسیرې د دغې صورتحال نه مو هم خبر کوي چې اختر دپاره د اوس ناسا پلان چې دی هغه ډیسایډ شوی دی ستاسو په مشرۍ کې د ټوریزم دپاره چې دی څومره کار کیږي په مانسیره کې او دغه د منشیاتو د روکتام لپاره دا وخت تاسو څومره کوټلي ګامونه پورته کړي دي؟ بالکل باچا، د امن او امان په حواله سره به زه دا وایم چې الحمدلله مانسیره بالکل پوره امن ځای دی، ښکلې ضلع ده، ټورست دپاره یو بهترین ډیسټینیشن دی. بهر نه بهر دنیا نه د دغې د خپل ملک نه ډیر زیات ټورست راځي. ناران، کاغان، بابو سر ټاپ پورې، شوګران، ډیر ښکلې ښکلې وادیانې دي پکې، چترپلین، شینکیاري، ټول بفا بهترین ښکلې علاقې دي. او زه به دا ووایم چې څرنګه چې تاسو په منشیاتو باندې خبره وکړو، دا ټورست ډیسټینیشن دی، خلک راځي دی نه یو پیغام وړي نور دنیا ته یو پیغام ورکوي. نو الته د منشیات فروشانو د مرګ د سوداګرو هغوی باندې زیرو ټالرنس دی. ان شاء الله هغه فارموله ده د زموږ چاول سپلایر دی، بیسټ سیلر دی، بیا وروستو اډیکټ دی، نو زیرو ټالرنس ده. او الحمدلله په دې سي د مانسیرې پولیس ډیر ښه کار کړی دی او داسې چرته هم کس نشي ویلی په ښکاره باندې چې دلته منشیات خرڅېږي، ولې هغې دپاره انشاءالله موږ موجود یو. خوشحاله اوسئ. ډسټرک مانسیرا مقامي خلک د دغه ډسټرک خلک چې دی هغه ډیر زیات مهمان نواز هم دی. کور مو آباد. شفیع الله خان زموږ سره ډي پی او مانسیرا شفیع الله خان ګنداپور موجود و. د تفصیلاتو نه آگاه کولو یو جهان مننه. ډي پی او مانسیرا شفیع الله خان ستاسو.